ملګری سینر صافي تفهیم به ذکر وکړو د پیپلاین کنستو ټیکه چې د کاظم حسین احمد میډیکل کمپلیکس یو کلاس 4 ملازم دی چې پرویز خان د سوی ګیس دفتر کې کینولې دی دا د کنستو ټیکه ټول هغه غشتي ده خو چونکې دفتر ته چې راشي په چاته کنیکشن لګي نو هغه ته ویلي چې ته ځان ته دا کنده چې ده دا به ځان ته خپله کوي دا به خپله ځان ته دغه کوي کني نو خلک ځان ته خپله کوي او دی چې کوم دی نو ټیکه دی دا غشتي نو پیسې دی وصولوي نو ښار کې چې موږ ګورو څومره سړکونه دي لارې کې سوی ګیس پیپلاین بچاو شوی دی بچاوېدو دپاره سړکونه تباه شوي دي دا جوړون واپس جوړون دا چې کوم ټیکه مو کوم سوی ګیس ورکړي نو دا دلته چې کوم کلاس 4 ملازم کاظم میډیکل کمپلیکس هغه فوکل پرسن جوړ کړی دی پرویز خان په سوی ګیس دفتر نوخار کې کینولې دی دا ټیکه دی هغه ده هغې سړکونه چې ټول دي دغه شان د ټیکېدار صاحب داسې پرېږدي او خلک چې دي نوخار هسپتال روډ باندې ته نو هلته سړی په ورځ باندې سړی چې دي تینده کې خوري هلته راپرېوځي وجه دا ده چې ټیکېدار صاحب چې دی هغه ټیکه وایسته او روډ کوم ځای کنستی دی لاره دی نه جوړوي دغه شان پاتې خلکو خپې ماتې شي په دې کډو کې چې که د کډو کې خلک پرېوځي خپې خلکو ماتې شي نو وزیر دفاع صاحب چې کوم کس کینولی دی نو هغه ډېرې پیسې وګټلې کوم مانکي علاقې پر چې کوم هغه کور دی ډېر غټ محل کور یې ماته جوړ کړی دی خو څوک په ایکشن نه اخلي عوام همغه د سوی ګیس دفتر رشوتخورۍ کم د نرغي کې دي دلته اوس تحریک انصاف کم فارغ لار د مستفي شوی دی رفیق مزدور صاحب د هغه سورې د مخکې میډیا باندې یو بیان راغلی چې هغه ویډیو بیان راغلی چې شهیدو کې په کوړي علاقې کې 1,40,000 روپۍ یو کس شهري نه اخیستې شوي د سوی ګیس کنیکشن هغه چې چا نه اخیستې شي یا د تحریک انصاف بنیادي ورکرو نو پیسو چسکه خو چې بره کس ته ولګي نو بس به لاندې مې کو د خپل پاټۍ وي نو عام به دی خوري څنګه سمندر ته کوشي نو سمندر کې به خپل مې خپل دغه چې پلار به خوري نو دغه شان دي د پیسو رشوتخورۍ پیسو خوړلو کې دا مگرمچ مافیا ده ای به دې ته ونه ګوري چې دا خپل پاټۍ والے د کم د پیسې پکاري رفیق مزدور به یو بیان ویډیو جاری کړو چې د 1,40,000 روپۍ چې وایستی نو به موږ په دې احتجاج وکړو چې خپل پاټۍ ورکړ نه مو پیسې وایستی نو دې باندې به دا و چې ای رالو حکم کلاس 4 ملازم چې مو د پرویز خان کوم کینو دی سوی ګیس قاضي هسپتال نه راوېستی دی سوی ګیس دفتر کې کینولې دی هغه به رالو هغې مو پیسې هغې ته واپس کړې معامله یې هلته دباو کړه خو صرف دا نه دی مونږ وزیر صاحب ته ویو چې تاسو چې کوم کس کینوئ نو هغه ته تاسو دا هدایت ورکړئ چې هلته سهولت جوړ کړئ هلته سهولتونه بجای هغه بالجان جوړ کړی وي خپل بینک بیلنس سیوا کوي خپل